جوړیږي. او څلورم د والدینو نه مطلب دا دی چې کله هم ماشوم بچي هغه په سنه سن طریقې باندې بهر لېږي، سکار دپاره لېږي، بازار ته لېږي، یا د پړایي تعلیم او تربیت دپاره سکول ته مدرسې له لېږي، نو دته ته تربیت دا ښودل دي چې بچیا د کوره کله هم وځي نو ته چې د کور وځي نه اول والدینو سره سلام کوه، د مور سره سلام کوه، د پلار سره سلام کوه، د نیکه سره سلام کوه، د تره سره سلام کوه، دارنګې په کور کې مشران دي د هغوی سره سلام کوه او دغې سلامتیا په دعا سره د کور نه رخصتېږه. دا تربیت موږ د بچپن نه خپلو ماشومانو له ورکړو. نن سبا اکثر عموما د والدینو دا ګیله موجود ده چې یاره زما ځوان بچی دی، ځوانه لور مې ده، ځوان هلک دی، هغه د کور وځي او تپوس نه کوي. وروسته د مور او پلار سره دا فکر وي چې یاره د چا سره تللی دی او کم خوا تللی دی، څه ټایم به راځي، دغه فکر وي. نو والدین دا ګیله لري د خپلو ځوانانو نه، ځوان تپوس ولې نه کوي. نو ړنبې مونږ وایو دا کوتاهي د مور او پلار ده چې د مور او پلار د وړوکوالي نه د بچي د دا تربیت نه دی ښودلی چې بچیا کله هم ته د کور وځې نه تپوس کوه. او نن سبا په دور کې یاد ساتئ ورونو، نن سبا په دې دور کې د فتنو د فسادونو په دور کې بیا خو د بچي دپاره لازم دی چې هغه کله هم د کور وځي، د چا سره وځي او چېرته ځي هغه ټول پوره اډرس ورکړي خپلو والدینو ته چې ابا جان امي جان زه په دې طرف باندې ځمه، د پلانکي ملګري سره ځمه او پلانکي ځای ته ځمه. خو دا تربیت په ړنبې مور او پلار دې بچي ته ښیي او بچی او په هغې باندې عمل وي. ځکه عموما اکثر واقعات نن سبا داسې کېږي بچی د کور وځي، ماښام کې وځي، غرمه کې وځي، سحر وځي، پته یې نه لګي د چا سره وتلی دی. هغه دی هفته بعد، ورځ دوه بعد، 3 ورځې بعد هغه لاس چې کوم دی د جاړو نه، د غرونو دشتو بیابانو نه د هغه لاس چې کوم دی خلک راوچت کړي راوړي. ولې کور یې تپوس نه دی کړی، مور او پلار ته پته نشي چا سره دلی، بیا یې قاتل نه معلومیږي، بیا هغه ظالم نه معلومیږي. نو د دې وجې نه دا تربیت والدینو باندې لازم دی چې خپلو بچو ته دا تربیت ورکړي. د دې سره سره